الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام.
ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله رب العالمين أحكم الحاكمين دتول بادشاہ دتول زبردست ها رب العالمين چه تمام کائنات خالق و مالک دے ها الله چه تمام کائنات متصرف و منتظم دے ها رب العالمین چې داغه په صفاتو کې یو صفت فعال لما يريد رب العالمین چې سګي سوخ چې کوي سره چې کوي چا سره چې کوي کولای شي دا الله رب العالمین سره تفوس نشي کولای او دا الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود ده چې وهم يسألون دا مکلف مخلوقات چې څومره دي خو هغه انبیاء دي او د امت دي خو هغه بچهان دي او کراعیه ده خو هغه مالدار دي او غریب دي د هر یو فرد به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو د الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ په دنیا کې کم کار کوو الله رب العالمین ته پته نشته یا الله رب العالمین دا غیر خبر نه دی نظم محترمو بلکې الله رب العالمین خپل دا خبره فرمایي دا چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الله رب العالمین سره د اسمانونو د ځمکې بادشاهي ده کوم کارونه تاسو ښکاره کوئ او کوم کارونه تاسو په پټ زړه کې پټ ساتئ د هر یو باره کې به الله رب العالمین زموږ نه تپوس او پوښتنه کوي دې د وجې نه الله رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړي دي چې دا کرامن کاتبین زموږ د خولې نه ویستلی شوي او زموږ د اعمال کړی شوي هر یو خبر هغه لیکي زما محترمو چې هغه بد عمل دی او که هغه ښه عمل دی ټول دا کرام کاتبین لیکي زما محترمو ولې زموږ د دنیا دا ماحول دی چې کله کوم یو انسان کوم کار وکړي کوم جرم وکړي کوم غلط کار وکړي او په هغې کې ګیر شي نو سمدستي دا خبره کوي چې ګواه راوړه ګواه درسره شته نه نو الله رب العالمین به دې ملایکو ته وایي چې د دې د عملنامه کلا وکړه دې مخې ته چې کله عملنامه کلا وکړی شي نو بیا به دا څه وایي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بل هیڅ سبب نشي ویلی زما محترمو بلکې صرف دا ارمان به کوي دا افسوس به کوي چې دې عملنامې نه څه چل شوی دی چې نه خو زما وړه ګناه پرېښې ده او نه یې غټه ګناه بلکې ټوله یې ایساره کړې ده زما محترمو چې کله دا خبره هم وشي بیا زموږ د دنیا دا ماحول دی چې دې به ګواه باندې اعتراض کوو چې یاره دا به د ځان دروغ وایي ده خو زه نه یم لیدلی ده خو داسې کړي دي ده هغسې کړي دي الله رب العالمین وایي که ته په دې عملنامه باندې اعتراض کوي په دې ملایکو باندې اعتراض کوي چې دې تا پسې به غلطه خبره لیکلې دروغ وایي پسې لیکلې وي
نو الله فرمایي چې یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا يعملون. زه به ستا دا لاسونه، ستا دا خپې، ستا دا ژبه، ستا دا غوږونه، ستا دا سترګې، دا هر څه د قیامت په ورځ باندې ګویا کړم او دیو ته به ووایم چې د دې انسان په باره کې خبرې شروع کړه. کوم کارونه چې په تا باندې ته په دنیا کې کړي دي هغه بیان کړه ورته. بیا خو زما محترمو چې په دې خپو باندې موږ کوم کارونه کړي، په دې لاسونو باندې کوم کارونه کړي، دا به زموږ ته پسې ګواهي ورکوي. په دې غوږونو چې څه اورېدلي دا به ګواهي ورکوي، په دې سترګو چې څه لیدلي د هغې ګواهي به دا ورکوي، په دې خوله باندې چې څه ویلي دا ژبه به د هغې ګواهي ورکوي. بیا خو موږ اعتراض او انکار هم نشو کولی. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې ای انسانه چې کومه خبره تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې زما طرف ته درورسېدله هغه من او عن خپل ځان سره قبول کړه. په هغې باندې اعتراض مه کوه. ولې الله رب العالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم فرمایي اولئک الذین هداهم الله فبهداهم مقتدی. پیغمبره دا پیغمبران چې کوم ما تا ته بیان کړل ته د دې په لار باندې روان شه. ولې دیو الله رب العالمین په لار باندې روان او په سمه لار باندې و تا ته چې الله رب العالمین کومه ذمواري کومه ډیوټي حواله کړې ده په هغې باندې روان شه او خپل کړه. او که چېرته نه تا هم شرک وکړو، تا هم د خلاف قانون کار وکړو، تا هم هغه کار وکړو چې په هغې باندې موږ ته الله رب العالمین موږ منع کړي یو، نو الله څه فرمایي وقد حبط عمله، ستا عملونه به الله رب العالمین برباد کړي. وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په هستي چې هغه ته الله رب العالمین دا فرمایي چې پیغمبره که چېرته تا هم خلاف شریعت کار وکړو، تا هم هغه کار وکړو چې کوم ته ما ته منع کړی، تا ته مې دا ویلي چې لاړ شه خپل امت د دې خبرې نه ویروه، او که تا هم دغه کارونه وکړو الله به ستا هم عملونه برباد کړي. اوس ګورو زما محترمو چې موږ په دې دنیا کې څنګه عملونه کوو، کوم کارونه کوو. الله رب العالمین چې موږ دې دنیا کې پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه محمد بیکاره او عبث نه و، بلکې رب العالمین موږ خپل عبادت او بندګۍ دپاره دې دنیا ته رالېږلي یو. چې دې عبادت او بندګۍ دپاره راولېږلو نو موږ یې دومره عزت یې موږ له راکړو، دومره فوقیت یې موږ له راکړو، دومره قدر الله رب العالمین موږ ته راکړو چې ملایکو ته یې وویلې چې دې انسان ته سجده وکړه. دا څه دپاره چې دا انسان خپل عظمت، خپل لویي، خپل فوقیت وپېژني چې د الله رب العالمین په نیز باندې د دې انسان څومره قدر او مرتبه ده. او چې بیا موږ د دې عبادت نه، د دې بندګۍ نه، د دې د الله رب العالمین د اطاعت او د خبرو نه ځان رسو کوو، ځان په شیشه کوو، نو بیا زما محترمو بیا هیڅ کار نه کېږي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله رب العالمین د جاهلیت په دور کې راوبعوث کړو، راویلېږلو، تاسو وګورئ دغه پیغمبر چې کله 40 کاله مخکې عمر کې ورته نبوت ملاو شو، د هغې نه مخکې عمر 40 کاله همدې کفار مکه همدې قریشو همدې مکی والاو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق او امین ګڼلو. دا خبره باندې ورته دعوت ورکولو چې دا زموږ امانتونه ځان سره کېدو. لکه تاسو وګورئ چې کله کعبه جوړه کړله نو دا حجر اسود د یهودو مسله پېښه شوه، نو ټولو دا خپل منځ کې فیصله وکړله چې سبا چې کوم یو کس په دې حرم ته په هر ګېټ باندې اول راننوتو هغه به زموږ فیصله کوونکی. الله رب العالمین د حرم په ګېټ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د تصدیق لپاره، د هغې د اوچتولو لپاره اول راننه ویستو. چې کله هغه وکړو او بس اواز یې وکړ چې بس موږ چې کوم سړی غوښتو هغه راننوتو، دا به زموږ په منځ کې امر او د رښتینې فیصله کوي، د عدل فیصله به کوي. تاسو وګورئ تر دې پورې چې امانتونه به یې ورسره ښودل، تر دې پورې چې فیصلې به یې په هغې باندې کولې، تر دې پورې چې د هغې په خبره باندې به یقین کولو.
چې کله رب العالمین هغه ته نبوت ورکړو، رب العالمین هغه مبعوث کړو، رب العالمین هغه راولېږلو، همدغه قرآن قریش مکه، همدغه کفار، همدغه مکې والا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وګرځېدل؟ دشمن وګرځېدل، دشمنان شو تر دې پورې چې اول دې پیغمبر ته تکلیفونه، عذاب، مصیبتونه ولا پیدا کړل. بیا چې د هغې نه خبره پاتې شوه نو بیا یې څه وکړل چې کوم کسانو د هغې خبره منله د هغې طرف ته یې شروع وکړله، هغو له تعذیب ورکول، هغو له عذاب ورکول، هغه یې منع کول چې دې پیغمبر خبره مه منه. چې کله الله رب العالمین یو دین، یو خبره عام کړي، یو خبره چې الله رب العالمین دې دپاره انسانان پیدا کړي دي، هغه دین، هغه شریعت الله رب العالمین څه ناسې طریقې سره خپروي. لکه نن سبا تاسو وګورئ زما محترمو، موږ ته چې الله رب العالمین دا مسلک یعنې حدیث را نصیب کړی دی، د دې لپاره هم خلک ډېر جدوجهد کوي چې دا ختم کړي، دا لرې کړي. ولې؟ چې په دې باندې د دیو دا کاروبار، په دې باندې د دیو دا پیسې اخیستل، په دې باندې د دیو دا دروغ دا بندېږي. لکه څنګه چې د کفارو د جاهلیت په دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې دیو وجدیا منښتې نظر و نیاز د باباګانو په نوم باندې به کول. هغه باباګانو نه خوړل، په باباګانو په مځې کې به چې کوم منجوران ناستو، کوم د هغې صفایي والا ناستو، هغو به هغه څه وخوړل، هغه پیسې به یې خپله خوړلې. خو چې کله پیغمبر راغی او دا خبره ورته وکړله چې دا حرام دي، دا مه کوئ، الله رب العالمین د خپل د بندګۍ د اطاعت لپاره موږ راغلي پیدا کړي یو، د هغې یو الله عبادت وکړئ. دا ټول د هغې څه شو؟ مشرکان شو، دا ټول د هغې څه شو؟ خلاف شو. په پېښور کې اوس هم زما محترمو دا خبره ما سره خپله شوې ده. یو کس ما نه تپوس وکړو چې یاره دا ذکر اذکار یو څو دعاګانې ما ته وښایه چې زه وایم چې الله رب العالمین ما ته خیر را نصیب کړي. ما ورته د قرآن کریم آیاتونه، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو نه ډک دا مې ورته وښودل. موږ سره خوا کې یو څو کسان وو چې هغه زموږ د دې مسلک خلاف دي، هغه لاړل هغه کس ته وایي سړي دا خبره مه منه، ته چې تا ته څه وښودل دا مه وړه، دا ټیک نه دي، دا داسې دي، دا هغسې دي. چا ته چې ما دا خبره کړې وه هغه ورته وایي چې ولې مه منه، څه چل دی؟ د ما د څه د ځانه خبرې خو نه دي کړي، نه یې راته څه قصې کړي دي، نه یې راته څه دروغ ویلي دي، بلکې ته خو ما ته راوګوره قرآن راته پېښ کړی دی، حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغې کوم دعاګانې دي هغې راته وښودلې. نو هغه ورته څه وایي؟ وایي که تا ته قرآن هم پېښ کړي، حدیث هم پېښ کړي، وایي مه منه. ته وګوره دا خلک دې ځای پورې په تعصب کې، په دشمنۍ کې ننوتي دي زما محترمو. په مخامخ به تا سره ښه ښایسته ملاوېږي، سلام به هم در سره کوي، غاړه به هم در کوي، ګپ شپ به هم در سره لګوي، خو په زړه کې به یې تا سره نفرت وي، په زړه کې به یې تا سره حسد وي چې دا ولې زموږ د مسلک نه، زموږ د مذهب نه اورېدلی دی. د دې وجې نه الله رب العالمین فرمایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ایمان دې راوړی دی، کلمه توحید دې ویلې ده، خو ستا زړه په صفا نه دی، ستا زړه کې للهیت موجود نه دی، ستا په زړه کې د الله رب العالمین وحدانیت موجود نه دی، ستا په زړه کې د الله رب العالمین رضا موجود نه ده، ستا په زړه کې دا خبره نشته چې الله رب العالمین به په هغې باندې ما ته اجر او ثواب راکړي، بلکې ستا په زړه کې څه شی دی چې دا سړی به زه څنګه کمزوری کړم، دا سړی به زه څنګه لرې کړم، د دې سړي چې کوم دعوت دی دا خلک دې ته راغونډېږي، دا به زه څنګه ختم کړم. الله فرمایي چې په دغه شانتې کارونو باندې نه به تا ته چې دی نو سکون ملاوېږي، نه به تا ته چې کوم دی نو امن ملاوېږي. ځکه ولې امن به ولې نه وي؟ ته په لاره باندې روان یې، ځان سره ویلېږي چې یاره فلاني پسې مې خبره کړې وه، چېرته هغه خو راپسې خلک نه دي کښېنولي، چېرته هغه خو راپسې را روان نه دی. دا ولې؟
الله رب العالمین د وحدانیت د الله رب العالمین د اطاعت الله چې کوم پیغمبر مونږ ته رالیږلی د هغه پیغمبر شریعت د هغې احکاماتو خلاف مونږ شروع کړی دی ځکه په خوله خو مونږ ایمان راوړی دی کلمه د توحید مونږ ویلې ده همدغه شانتې خو زما محترمو کفار مکه هم و قریش مکه هم و هغو به څه ویله هغه هم دا ویله چې ربوبیت د چا دپاره دی د الله دپاره دی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله پیغمبره که څه درته دیونه تپوس وکړي چې اسمانونه او ځمکې چا پیدا کړي دي نو دا به همدغه خبره کوي چې الله پیدا کړي دي نو چې الله مني نو بیا جنګ د څه خبرې و هغو سجده احد بدر خندق حنین دا جنګونه شوي وو نو دا څه دپاره بیا شوي وو دا د دې خبرې دپاره شوي وو چې هغو الوهیت نه منو د الله رب العالمین هغو د الله رب العالمین دپاره بل شریک راوستلو هغو به چې دی نو دا خبره کوله چې موږ څنګه د 360 بوتان پرېږدو او د یو اله خبره ومنو ان هذا لشیء عجاب دا خو یو ناشنا خبره ده دا خو د زړه نه منلو خبره ده یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه وخت لا ایمان نه و راوړی ناست ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو پلانکیه د څو خدایانو عبادت کوي هغه ورته ویل چې د اوو خدایانو عبادت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي چې ښه چې د ټولو نه ناامیده شي چې یاره دا مې کار نه کوي 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 بیا چاله ځي هغه ورته وایي چې هغه ذات لازم چې فی السما چې هغه په اسمان کې دی وګورئ ایمان لا نه راوړی کافر دی مشرک دی خو لیکن بیا هم دا ذهن کې ساتي چې الله کوم ځای کې دی په اسمان کې دی نن سبا زموږ خلک چې تپوس ترې وکړي الله چېرته دی په هغه ځای کې دی هغې ته دلایل پیش کوي هغې نه ورته سیده خبرې کوي الله فرمایي چې الرحمن علی العرش استوى رب العالمین په عرش باندې مستوي دی بیا څه دلیل ورکوي وګورئ زما محترمو دا بعض علما زموږ دي نن سبا د سوشل میډیا زمانه ده هر سړی ځان مشهورول غواړي دا وایي چې زه ځان څه کومه مشهور کومه بس کوم ویډیو ځان ته ولګوي او د دروغو د رښتیا خبرې شروع کړي او قرآني آیات پیش کوي حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کوي خو د هغې ترجمه تفسیر هغه څه کوي غلط کوي زما غوندې امین زما غوندې زمیندار سړی هغه چې ورته وګوري چې هو سلمان یې مچولی دی او غټ پټکۍ تړلی دی ځان سره چې دی پلانې ډګریان یې لیکلي دي زه د پلاني ځای نه فارغ یم او زه د پلاني ځای نه فارغ یم زموږ غوندې امیان په هغې باندې یقین وکړي د سمې لارې نه مونږ ګمراه کړي زما محترمو دا ټولې خبرې څه شی دي موږ په دې بیا نه خلاصېږو د قیامت په ورځ باندې چې الله رب العالمین مونږ ته وایي چې ولې مونږ به ورته وایو چې الله پلانې امام پلانې مفتي پلانې عالم مونږ ته دا خبره کړه او ما خو منلې وه هغه به ورته وایي چې دا نه کېږي ولې الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي چې کم کسانو تابعداري کړې ده او کم کسانو تابعداري کړې شوې ده دا ټول به الله رب العالمین څوک کې جهنم ته به واچوي دا چا چې د چا تابعداري کړې به ورته وایي چې ته خو د دنیا کې ډېر لوی منصب باندې وي تا خو موږ ته جومات کې امامتي راکوله تا خو موږ ته جومات کې درس راکولو اوس ته ولې چې دی نو جهنم ته روان یې ته ولې چې کوم دی نو په غلط عقیده باندې په غلط لار باندې روان یې مونږ بچ که که نه هغه ورته وایي چې بچ کېدل نشته ما په دنیا کې مو ځان مشهورولو ما په دنیا کې دا غوښتله چې خلک ما ته وایي چې مفتي صاحب دی خلک ما ته دا وایي چې عالم صاحب دی راځه دواړه سوځېږو په دې جهنم کې تا ولې تپوس نه کولو او همدغه خبره به شیطان هم ته کوي ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي الله رب العالمین به وعده کوي او د شیطان سره دا وعده کړې وه شیطان ورته څه ویلي وو چې الله ما له لږ مهلت راکړه زه دا ستا بندګران ګمراه کومه او چې کله موږ شیطان ته وایو چې ولې
تا ولې زه ګمراه کړم شیطان به موږ ته څه وایي ما ورته نه ګمراه کړی ما خو تا له صرف دغه شان اشاره درکړله اشاره به مې درکوله او ته به ما پسې په منډه راتلې ولې سوچ دې ولې نه کولو ولې الله پیغمبر نه و رالېږلی ولې الله تعالی عقل نه و درکړی فاستجبتم لي دا به چې دی نو په وړه خبره باندې به زما خبره ومنله اوس دې سم نه کېږي راځه چې دواړه په جهنم کې څه کېږو سوځېږو ځکه الله فرمایي چې ایمان خو دې راوړی دی کلمه دې ویلې ده پیغمبر ومني قرآن ومني حدیث ومني هر څه کې خو سره د دې نه چې دی نو ستا اعمال هغه داسې دي چې هغه د الله رب العالمین د رضا کولو نه دي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم وسره شریک کوي زما محترم خپل د ایمان سره خپل د اعمال سره خپل د کارونو سره خپل د افعال سره ظلم نه کوي ظلم څه شی دی صحابه کرام باندې کله دا آیات نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولستو په صحابه باندې اړ صحابي راغی په منډه منډه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رسول ما هو پلانې ظلم کړی دی ما هو پلانې وهله دې ظلم نه کړی دا مې کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ظلم نه دی بلکې ظلم دا دی في سورة لقمان کې الله رب العالمین فرمایي چې ان الشرك لظلم عظیم د ایمان سره شرک نو ګډوډي دغه ظلم دی نو محترم لکه تاسو وګورئ موږ ایمان په خدای راوړی دی په الله باندې راوړی په پیغمبر راوړی په ورځ د آخرت راوړی کتابونه باندې راوړی دی هر څه کوو خو چې څوک راته وایي چې دې بابا د ورځو دا ډېر لوی ولی دی اولیاء دا ولی دی په منډه ورته روان یو ولې زموږ په زړه کې د دې ولي او د دې قبر والا تعظیم موجود دی که نه دغه شرک دی زما محترمو دا ایمان زموږ هېڅ په کار نه راځي که څوک راته دا ووایي چې یاره دا ستا دا بیماري دا په څه باندې به ختمېږي فلاني ځای کې دمګری موجود دی راځه چې هغه دمګري ته لاړ شو د الله نه عقیده د الله نه اعتماد د الله باندې یقین هغه ختم شو په دې دمګري باندې راغی الله رب العالمین څه فرمایي الله فرمایي چې پتا ستاز ما باندې اعتماد او یقین ختم شو نام تا هغه اوس په رضا غل ټیک کتاب مونږ چې دا دعاګانې غواړو مونږ دا عبادتونه کوو مونږ دا دعا غواړو چې الله بیماری ختم کړي یا الله پریشانی ختم کړي نه زموږ بیماری ختمېږي نه زموږ پریشانی ختمېږي دا ولې دا زموږ زړونه صفا نه دي محترم ایمان راوړی سره د ایمان نه چې دی نو شرک کوو سره د ایمان نه بدعت کوو سره د ایمان نه داسې کارونه کوو چې هغه د الله رب العالمین د ناراضه کولو سبب ګرځېږي هغه د الله رب العالمین د خوشنودۍ سبب نه ګرځېږي څنګه به الله رب العالمین زموږ دا دعاګانې زموږ دا پریشانیانې لرې کړي او دعاګانې به الله زموږ قبول کړي دا هېڅکله نه کېږي زما محترم دې طرف ته لږ توجه پکار دی الله بیا څه فرمایي چې شرک نه کوي وهم مهتدون دغه کسان څوک دي کامیاب دي او هدایت والا دي لکه وګوره الله رب العالمین بل ځای فرمایي چې اولئک هم المفلحون دا کامیاب خلک دي څوک دي هغه خلک کامیاب دي چې الله رب العالمین کوم دین را لګلی کوم شریعت را لګلی په هغې باندې عمل کوي اوس چې مونږ ته څوک نیکه خبره کوي یا مونږ ته څوک سمه خبره کوي یا مونږ ته الله رب العالمین طرف ته راغواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته راغواړي مونږ څه وایو زموږ په زړه کې دا یاره د ده په دې خبرې کې به څه مطلب وي ځکه ما ته دا بیانوي ولې هغه بل عالم نه دی څه ولې هغه بل ملا نه دی څه چې هغه داسې ویلي او داسې ویلي د ده به خامخا په دې خبره کې به څه مطلب وي مونږ ډایرکټ دې خبرې طرف ته ځان راتاو کړو زما محترمه ولې هغه شیطان زموږ زړونه بند کړي دي زموږ زړونو ته تاله اچولې ده مونږ ته چې څوک سمه خبره کوي مونږ سمدستي دې طرف ته راتاو شو چې یاره د دې ملا سړی به د دې خبرې کې به څه مطلب وي ځکه دې ماته دا خبره کوي که نه نو ولې بل عالم نه و نه زما محترمو نن سبا خو دومره اساني راغلې ده دومره فراخي راغلې ده چې که چېرته ستا په دې مولیانو باندې اعتماد نه وي په دې مولیانو باندې ستا زړه تسلي نه کوي خپله موبایل راواله موبایل کې چې کوم دی خبره واړوه خپله مسله ورکړه
هغه ټول مسله تا ته راړي د هر مذهب علام ته راړي د قرآن او د حدیث علام ته راړي تر دې پورې چې مکتبو د بازارونو ته لاړ شي دغه د احادیثو کتاب دغه د قرآن کریم ترجمه ښه په اسانه او په نفسي ترجمه باندې ملاویږي خو لیکن دا موږ چې سستی راغلی ده دا موږ چې کمزوري راغلی ده دا څه د وجې نه راغلی ده دغه شیطان موږ کمزوري کړي وو دغه شیطان موږ د سمې لارې نه اړولی وو او الله رب العالمین موږ ته فرمایي تر دې پورې چې پیغمبر ته فرمایي چې من یشرک بالله فقد حبط عمله ای پیغمبره که چېرته د دې خبرو نه وروستو د دې هدایت نه وروستو تا شرک وکړو نو الله به ستا عملونه هم برباد کړي ستا عملونه به هم تس نس کړي وګورئ د پیغمبر غوندې هستي د الله رب العالمین دا وارنینګ ورکوي دا یره ورکوي نو ما او تاسو شی یو زما محترم زما او ستا به څه حالت دي صحابه کرام چې د جنت زیری ورته شوی هغه دا ارمان کوي دا افسوس کوي چې پته نشته زما به څه حالت دي په یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات تذکره وکړه چې الله رب العالمین د اسمانونو د ځمکې د پیدایش نه مخکې دا انسانان پیدا کړ د سره بیګانو په شکل کې د جنت والا دې طرف ته او جهنم والا دې طرف ته صحابه سب په جنا شو او جړلې چاته تاسو چې ولې جاړي هغه د سپون د پته نشته چې موږ په دې طرف باندې او په دې طرف باندې حالانکه الله رب العالمین ورته د جنت زیری ورکړل دا پیغام ورکړل چې اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون سره دا غیر بیا هم جاړي بیا هم ارمان کوي موږ ته دا خبره در بیان شوه او موږ دومره غافل یو موږ چې له دومره د سمې لارې نه اورېدلي یو پکار دا زما محترم چې موږ ته کومه مسله هم بیانېږي د هغې مسلې لږ تحقیق پکار دی لږ تلاش تفتیش پکار دی داسې عالم ته تګ پکار دی چې ستا په یقین وي چې یاره دا عالم ما ته چې کومه مسله بیانوي د قرآن نه بیانوي دا کومه مسله چې بیانوي د حدیثو نه بیانوي د باباګانو د مشرانو خوبونه نه بیانوي د هغې تذکرې راته نه کوي نو اله خبره منل پکار دی زما محترمه اله به موږ کامیاب یو اله به موږ ته الله رب العالمین رضا ملاویږي اله به موږ چې دی نو اولئک هم المهتدون کې به داخلېږو الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العالمین موږ اعمال داسې وګرځي چې هغه زموږ د کامیابۍ او زموږ د نجات ذریعه ګرځېږي او د الله رب العالمین د خوشنودۍ د رضا حاصلولو ذریعه ګرځېږي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زما محترم یو مسله ته بیانوم قیامت ورځ دا ډېر سخترینه ورځ ده هر یو انسان به یو نیکي محتاج وي چې ما له یو نیکي ملاوه شي چې د الله رب العالمین د عذاب او جهنم نه بچ شم ته به چې دی نو خپل ښځه خپل بچي خپل مور او پلار ورکوې چې الله دا واخله او ما بچ کا الله وایي چې نه
صرف او صرف چې بچ کېږي په نیکۍ باندې بچ کېږي. او دلته شیطان هم خپله حربه شروع کړې ده چې موږ په دې غلطه لار باندې روان کړي. څه لپاره؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. و شیطان ولې موږ به سمې لارې نه اړوي؟ دې لپاره په جهنم کې ځان وسوځېږم چې دا خلک هم ما سره وسوځېږي، یو ډله جوړه شي. یو نیکي زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن کریم تلاوت باندې الله رب العالمین په یو حرف باندې لس نیکیانې ورکوي. وایي زه دا نه یم چې الف لام میم حرف، بلکې الف حرف ولام حرف ومیم حرف. قرآن کریم تلاوت ډېر پکار دی زما محترمو. او دې نه وجې نه دا نن سبا چې موږ کوم دعاګانې غواړو الله ته ځان متوجه کوو، په کوم نوم باندې کوو؟ په خدای په نوم باندې. او دا قرآن کریم تاسو د الحمد نه وایئ تر والناس پر ولټوئ، د خدای لفظ په تاسو په دې کې پیدا نه کوي. چې پیدا نه کړو زما محترمو د دې ثواب موږ ته نه میلاوېږي. او که چېرته موږ الله ووایو، الله په قرآن کې شته، نو په دې باندې الله رب العالمین موږ له څو نیکیانې راکوي؟ 40 نیکیانې راکوي. ټوله ورځ موږ خدای خدای کوو، هېڅ اجر او ثواب نه میلاوېږي. او که ټوله ورځ صرف الله ووایو، 40 نیکیانې راته میلاوېږي زما محترمو. او بیا چې موږ دا دعا غواړو چې یا خدایا یا خدایا یا خدایا زموږ دا دعاګانې نه قبلېږي، زموږ دا عبادتونه نه قبلېږي، بیا موږ متنفر شو چې یاره دی الله رب العالمین دا زه لیدلی چې په ما باندې دا مصیبتونه راولي، دا بیماریانې راولي، نو دا امیدي شروع کړو. ته خو الله ته د الله په نوم باندې یاداشت وکړه چې الله خو واوري که نه. ته خدای خدای کوې، خدای څوک دی؟ نه موږ ته الله ښودلی دا نوم، نه موږ ته پیغمبر ښودلی دا نوم، نه په قرآن کې شته، نه په احادیثو کې شته. او موږ خدای خدای کوو زما محترمو. ځکه خو زموږ دا دعاګانې نه قبلېږي. پکار دا دی چې نن نه دا عهد وکړو، نن نه دا لوز وکړو چې دا خدای لفظ به د خپل د خولې نه لرې کوم او الله نوم به په خپل خوله باندې راولم. ځکه زموږ دا مشران دا همدغه خبره کوي چې خدای دې سره ښه وکړي، زه خدای دې مل شه، زه خدای دې داسې وکړي، زه خدای دې هغسې وکړي. دا خدای لفظ به محترمو دا څوک دی؟ موږ خو وایو چې دا الله دی، خو نه دا په احادیثو کې شته او نه به دا په قرآن کریم کې شته. پکار دا دی چې د دې نه ځان منع کړو، ځان ترې لرې کړو، ځان ترې وساتو چې الله رب العالمین موږ دعاګانې هم قبول کړي او موږ له په دې باندې اجر هم راکړي. او د قیامت په ورځ باندې چې یو نیکۍ ته موږ محتاج یو چې دا نیکۍ هم موږ ته میلاو شي. الله رب العالمین ته دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العالمین زموږ پریشانیانې، زموږ مجبوریانې الله دې ختم کړي. الله دې زموږ کورونو کې څوک بیماران دي هغوی شفای کامله عاجله ورنصیب کړي. او رب العالمین چې څوک قرضدار دي د هغې دا قرضونه دې رب العالمین ختم کړي. او الله رب العالمین دې هغه اعمال زموږ نه والي چې هغه زموږ د نجات ذریعې او د کامیابۍ ذریعې ګرځېږي. او د هغه اعمال دې الله رب العالمین موږ وساتي چې هغه زموږ د ناکامۍ او زموږ د جهنم د تګ ذریعه ګرځېږي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونه برابر کې دې دې